کله جبرئیل السلام اسمان دروازې ته کړس ورکو تپوس وشو څوک یې وي جبرئیل امین یم څوک در سره دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره دی وی دروازه کولاو شو دریم اسمان ته وختو بیا حدیث مبارک کې راځي وی مونږ نبی علیه السلام فرمایي جبرئیل علیه السلام را سره ملګری دی دویم اسمان ته لاړو وی دویم اسمان دروازې ته هم جبرئیل علیه السلام کړس ورکو وی د هغې طرف نه ورته جواب میلاو شو څوک یې او څه دې کار دی وی جبرئیل یم او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره ملګری دی وی ولې الله راوښتی دی وی او الله تبارک وتعالی راوښتی دی هغې ورته دروازه کولاو کړه او په نبي علیه السلام سلام واچو په دویم اسمان کې بیا حضرت یحیی علیه السلام او حضرت د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو د ترورۍ زامن یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو جبرئیل علیه السلام ته فرمایل په دوی باندې سلام ور واچوه نبی علیه السلام په سلام ور واچو هغې ورته جواب ورکو وی مرحبا بالاخ الصالح وبالنبي الصالح مونږ خیرعلی وایو خپل نیکعمل ورور ته او نیکعمله پیغمبر ته بیا د هغې ځای نه روان شو جبرئیل علیه السلام ورسره ملګری دی وی دریم اسمان ته لاړو هغه طریقه وه چې کله جبرئیل السلام اسمان دروازې ته کړس ورکړو تپوس وشو څوک یې وي جبرئیل امین یم څوک در سره دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره دی وی دروازه کولاو شو دریم اسمان ته وختو وی دریم اسمان کې یو انتهایی خوششکل ښایسته انسان ناست دی وی جبرئیل علیه السلام راته وفرمیل چې سلام پې ور واچوه وی ما پې سلام ور واچو هغه راته هم جواب راکړو ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا دومره ښایسته انسان څوک دی ما ته وی چې دا یوسف علیه السلام دی دا ستا ورور یوسف علیه السلام دی نبی علیه السلام فرمایي وی ما ولیدو په دریم اسمان کې وی الله تبارک وتعالی د دنیا نیم حسن یوسف علیه السلام ته ورکړی دی د دنیا کې چې دا څومره حسن په انسانانو کې موجود دی که نه دا هغه نیم حسن دی او د دې هغه نیم حسن الله تبارک وتعالی چا ته ورکړی دی یوسف علیه السلام ته خو متکلم خو د ځان صفت نه کوي که نه یو سړی بل سړي ته ویل که ته ډېر ښایسته یې ډېر ښکلی یې نو که دی په خپل هم ډېر ښکلی خو د ځان صفت خو نه کوي که نه که لکه زه هم ښکلی یم د خپل صفت خو ځانو دا یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی خو دا ټول حسن نبی علیه السلام ته ورکړی شوی د دنیا ټول حسن چا ته ورکړی شوی دی نبی علیه السلام ته ورکړی شوی دی هغه یو صحابي وایي که نه وایي زه نبی علیه السلام ته مخامخ داسې ناست وم او 14مې سپوږمۍ راختلې وه وی ما به د نبی علیه السلام مخ مبارک ته کتل بیا مې سپوږمۍ ته کتل په دې زړه کې فیصله کومه چې یاره دا سپوږمۍ ښایسته ده که دا نبی علیه السلام ښایسته دی اوس دا فیصله مې ځان له په زړه کې راښکړې ده کله نبی علیه السلام ته ګورم کله سپوږمۍ ته ګورم په آخر کې مې دا فیصله وکړه چې زما محبوب د سپوږمۍ نه ښکلی دی ځکه د سپوږمۍ په مخ کې تور داغونه شته دی او زما د محبوب په مخ کې داغ نشته دی زما محبوب د سپوږمۍ نه هم ښکلی دی نو به هر حال یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی خو د هغې نه زیات حسن چا ته ورکړی شوی دی نبی علیه السلام ته یوسف علیه السلام به چې چا ولیدو عاشقان پې شو څه پې شو عاشقان پې شو خو ایمان یې را نه وړو صرف خپلې ګوتې کټ کړي خو ایمان یې را او د نبی علیه السلام په چهره مبارکه چې د چا نظر پرېوتی دی هغه خپل دین بدل کړی دی هغه خپل زړه غوڅ کړی دی هغه خپل زندگی بدل کړې ده دا د نبی اسلام د مخ مبارک اثر نو په دریم اسمان کې ملاقات د چا سره وشو د یوسف علیه السلام سره